ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې کومه مسله چې نن موږ راوچتو هغه د نرسز ده. کومې نرسانې چې په هسپتالونو کې کار کوي په خاصه توګه په تنګي کې هغه نرسانو نن احتجاج کړو د ډیچو د دفتر چې کوم دی نو ګیراو یې اچولې وه او دغه نرسانو ګڼ شمېر چې کوم دی په دغه احتجاج کې ګډون کړو. د دوی غوښتنې وې چې یو خو غیر قانوني تبادلې یعنی خو مطالبه یې مني نو ټیک ده خو مطالبه یې نه مني نو بیا به درله تبادله کوي. یو نرسه ده یا یو ټیکنیشن ده هغه په ډینټل باندې تجربه یا عبور یا کورس یې کړی دی نو هغه ګایني ته څنګه لیږلی کیږي په بل واټ کې ولې ایډجسټ کوي صرف د کړو دپاره چې دا وکړیږي. نو په دې باندې دغه نرسانو چې کوم دی نو احتجاج وکړو. دویمه خبره دا کوله چې تنګي د هسپتال ایم ایس چې کوم دی هغه رویه زموږ سره ټیک نه ده. نو دا مسله یو قابل حل طلب غواړي او دا د نرسانو مسله ده. زموږ په مختلفو شعبو کې زنانه ذات چې کوم دی هغه مزدورۍ کوي نوکرۍ کوي. دې وخت کې په 400 کې خو تنګي اے سی موږ وګورو د 400 اے سی موږ وګورو د نادرا وګورو د پاسپورټ وګورو یا ورسره چې کوم دی نو د الیکشن کمیشن مشر وګورو نو ښه په دغه سره کار کوي. دلته کې یو مثال ثانیه صافي وه چې سیلاب راغلی په هغې کې کم کردار ادا کړو بیا د خلکو نه واډونه واغستل. نو دغه زنانه ذات چې دا د دې لاندې نه بره رسي. اوس دا نرس چې څونه هسپتالونو کې دي نو یقینا دوی ته د عزت په نظر باندې کتل دي او د دوی بې عزتۍ نه دي کول پکار. په نور هسپتالونو کې مې چې دا موږ ته یو شمېر هسپتالونو نه پېښور نه 400 نه د بل نه دا شکایت موصول کېږي. خو نن خو احتجاج وشو. په د احتجاج کې د دغه زنانو دغه غوښتنې وې چې زموږ غیر قانوني تبادلې دې بندې کړي شي. ولې کوي؟ واقعي چې ظلم دې زیاتې دي زموږ نه ډیمانډونه کېږي. دویم د ایم ایس رویه یې وغندله او په دغه کې چې کوم دی نو سخت افسوس اظهار وکړو. دوی ډېر وخته پورې د 400 په هسپتال کې د ډیچو د دفتر مخې ته په احتجاج باندې دغلته ناستې وې او احتجاج یې کو او دغه غوښتنې وې. په دې غله باندې ډیچو چې کوم دی نو هغه د وویل چېرې د دوی دا مسلې به موږ حل کوو او دا قابل غور دي او په دې باندې موږ ایکشن واغسته. نو ګرانو کتونکو نننۍ مسله دا د زنانو مسله ده او دا ډېره خمه مسله ده. زموږ ډېرې خویندې په مختلفو ادارو کې جاب کوي. هغه خویندو ته زه دا وایم چې زموږ دفتر دله کولو دی زموږ مایک کیمره ستاسو دپاره کولو ده. څه قسمه شکایت وي نو بلکل موږ ته ویلی شي او موږ به ستاسو دغه شکایت چې کوم دی ایوانونو ته رسوو اعلی چارواکو ته به رسوو. په دې غله باندې زموږ یو ایپ دی زما آواز په دغه ایپ باندې تاسو سرچ کولی شئ په هغې باندې موږ ته چې کوم دی خپل شکایت را رسولی شئ. نو انشاءالله په دې باندې یو بار خبرې ترې کوو. خو دا نننۍ مسله د نرسانو چې کومه وه نو چې ښځه ذات احتجاج له روزي نو دا انتخایي مجبوره شي نو بیا سړک ته روزي چې دوی تر ډېر وخته پورې احتجاج کړو.